بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الجمعة ركعتان جهريتان وهي فرض عين مستقل وليست بدلا عن الظهر. د جمعې د مز فضایل مخکې ذکر شول. اوس د جمعې د رکعتونو او د مسائلو ذکر دی. د جمعې فرض باندې د ماسپخین په وخت کې 2 رکعاته مز فرض دی. دا عاقل بالغ مسلمان باندې چې عذر ورته نه دی به جامع مسجد ته حاضرېږي او هلته به د جمع سره 2 رکعاته فرض مز ادا کوي. اوس که یو سړی هسې ودرېدو لکه څنګه چې یو سړی نه د جمع مز لاړ او د خپل مز فرض ادا کوي. یو سړی د پاسه ته زه 2 رکعاته د جمعې فرض مز ادا کوم یوازې ودرېدو دا ناقابل قبول دی. د جمعې دپاره جمع شرط ده، ضروري ده. د جمعې فرض مز 2 رکعاته دی جهریتانې دې کې به قرات امام په جهر سره کوي په اوچت اواز باندې لکه څنګه د ماښام ماسخوتن او د سهار په مونځ کې چې کوي. وهي فرض عین مستقل، دا مستقل فرض عین دی. فرض عین مطلب دا چې په هر هغه سړي باندې چې هغه ته د مونځ حکم متوجه دی، عذر نشته، لکه مسافر نه دی، بیمار نه دی یا نور څه عذر نشته نو په دې باندې فرض عین دی او مستقل. داسې نه ده چې د جمعې مونځ لکه د جمعې مونځ دی او بلې جمعې د ماسپښین مونځ دی، داسې نه ده. مستقل د جمعې مونځ به کوي، د هر جمعې په ورځ باندې ماسپښین د جمعې مونځ به کوي. وليست بدلا عن الظهر، او دا د ماسپښین نه بدل نه دی بلکې دا ځان له مستقل مونځ دی. ولكن من فاتته صلاة الجمعة، لیکن هغه سړی چې هغه نه د جمعې مونځ فوت شو فرضت علیه صلاة الظهر 4، نو په دې باندې بیا د ماسپښین 4 رکعاته فرض دا ادا کول ضروری دي. که یو سړی دی د څه عذر کې سکار کې چې هغه شرعي معقول عذر دی هغې کې نښته دی، بیمار دی، لارې کې دشمن دی، لارې کې داسې ځناور دی چې هغه به مات کي وبه خوري یا نور څه عذر دی، نو هغه عذرونو د وجې نه دی د جمعې د مونځ نه پاتې شو. یا دا چې د جمعې مونځ له خو لاړ جامع مسجد ته خو چې ورسېد نو مخکې مونځ شوی دی، اوس به دی څه کوي؟ نو اوس به دی 4 رکعاته د ماسپښین مونځ ادا کوي. د جمعې مونځ د نه وشو، اوس به دی د جمعې د مونځ په بدل کې د ماسپښین 4 رکعاته فرض ادا کوي. د جمعې مونځ د نه شوی دی، که بل جومات ته تللی شي او وخت وي رسېدلی شي نو بل جومات ته وځي، که نه نو دی 4 رکعاته د ماسپښین هغه فرض مونځ ادا کړي او د جمعې مونځ د ده نه وشو. او که د جمعې مونځ بیا مومي نو بیا به د جمعې مونځ ادا کوي. د جمعې په ځای باندې د نه د ماسپښین مونځ ناقابل. بارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.